وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. رب العالمین زمانگ دا امت پٹول امتونو کے بہترین امت جوڑ کردے دے. داغے گوئی دا اللہ کتاب ورکے او داغے دا بہتر والی وجوہات من اللہ پا قرآن شریف کے ذکر کردی دی. خونن پا آغے خبر نکو مبچت بل جمعہ کم انشاءاللہ. وہ امت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امت تے. یو وجہ چے اللہ دا بہتر والی ذکر کئی اغداد چے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نور وجہ مرونشتا تاسو پٹول امتون کے بہترین امت یہ. بہترین امت ولی ہے اغدادی چی تاسو دا خلقو دا ہدایت دا پارا و دا خلقو دا اصلاح دا پارا او دا خلقو دا اللہ دا نزدیکت دا پارا پیدا کرے ہے چی تاسو مخ کی خلق بسکی دا برستو خلقو تا دین خی شریعت بخی نصیحت بکی او دی با پنے غلار برابری. اغیب بیا خپلو کشرانو تا اغاچ مخکشی اغی خپلو کشرانو تا اغی خپلو کشرانو تا دا سلسلہ بتر قیمت پور جاری بی. قرآن حکیم کے بلدے رب العالمین فرمائی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دق مقصد دے یو ڈل بوزی دا اللہ دین بزدکی بیا بکور تا واپس چی نو چے کم خلق پخپلو کاروبارونو کے و دکاندارے کے و پپٹو کے مصروف دیزو کا دنیا نظام بے دینہ نہ چلے گی. ناغیتا با دین خی. دین سے شے دے دین و شریعت چی دا زمانگ دا بہتر والی ذریعہ دا تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. خسدون بخلق و تخایو او پا زور بے و تخایو پلار با بچو تا پا زور خی. تأمرون و تنہون طالبان پی پویگی او دا گناہ بے پا زور منع کئی. ہر سڑے پخپل کور کے زور لری او استازم پخپل محلہ کے دا شاگردہ مقتدیان دا خبر منی زور سروی دا کارو کا دا کار مکوا او بادشاہ ہم زور لری او قاضی ہم زور لری پا زور بوئی دا کارو کا دا کار مکوا. اس دا نیکی خودل او بدی خودل او دا خلق و اصلاح کول او خلق تا ہدایت ورکول دا با پا کم طریقہ کئی. نو دیل اللہ دو سیزون نازل کردی دی یو تا قرآن وی بلتا دا رسول اللہ مبارک سنت وی دا دو سیزون دی. نو نن بدا دی یو سیز بیان در توکم چی اغد اللہ کتاب و قرآن دی. پا دے قرآن کی دیر احکامات تی اللہ نازل کردی دی او منگ باندے دا سیز لازم کردی چی دا با امت ترسوے. دا کار رسول اللہ مبارک کردی دی. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربکا
کم قرآن چې تا ته نازل دی دا ورسوه هغه ورسوه او بیا هغه صحابو ته صحابو خپلو شاګردانو تاغي خپلو ته اوس هم الحمدلله د دین عالمان لګیا دي او هغه خلکو ته رسوي خو زمارونو بیا چې کم قرآن خدای را کړی دی ګوره زمونږ کم سیز د الله په کم سیز کې به د خدای شکر ادا کو غوره امت یې جوړ کړو کار یې راته د وسپاره چې دین به رسوی کار یې راته د وسپاره چې خلکو ته هدایت ورکړي کار یې راته د وسپاره چې خلکو ته قرآن ورسوی کار یې د وسپاره چې خلکو ته د پیغمبر مبارک طریقې ورسوی اوس چې کوم قرآن یې را کړی دی واه ماشاءالله په داسې کتاب یو مخلوق ته نه دی ورکړی شوی داسې قرآن یو مخلوق ته نه دی ورکړی شوی داسې کتاب موسی علیہ السلام ته تورات ورکړی شو په تختو لیکلی په کوم ځای کې ورکړی شو په کوه طور کې بره په سر کې زه تللی ما هغه ځای لیدلی دی الحمدلله د ځمکې نه ورته 7 کیلومیټره مزل دی په غر کې سخت مزل سخته یخني ده په لاره مبره او په هغه سخته یخنۍ کې حضرت موسی علیه السلام 40 ورځې تېرې کړي دي په کوم غار کې چې 40 ورځې تېرې کړي دي هغه غار هم الحمدلله ما لیدلی دی ما سره انیس احمد مودیم راسره ریدار شام راسره دا ما لیدلی دی نو هغې کې الله تورات په تختو لیکلی ورکه او هغې بیا راوړو خپل قوم ته زبور الله پاک ورکه داود علیه السلام ته انجیل الله ورکه عیسی علیه السلام ته او سل صحیفه الله مختلفو پیغمبرانو ته ورکړي لیکن قرآن چې ورکوي پیغمبر مبارک ته څنګه یې ورکوي د قرآن شان ده ته او د قرآن تاریخ ته تبه دا قرآن شریف الله پاک نه جبریل 3 ځله نازل شوی دی یو کتاب داسې نشته یو ځل د الله د ذات نه لوح محفوظ ته نازل شو قرآن کې الله وی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دویم د الله د ذات نه یا د لوح محفوظ نه د ړومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وی هغې ته نازل شو یو قرآن شریف غون په لوح محفوظ کې پروت دی غون پروت دی دا موږ سره چې څنګه دلته پروت دی دویم په بیت العزت کې یو کوټه د په ړومبي اسمان کې هلته دقسې محفوظ پروت دی ګوره د قرآن عزت ته د عزت شي خلق په مختلفو ځایونو کې ساتي کوم چې داسې سړي سره د 200 روپو د چا د لین دین کاري نو هغه څوک لیکیم نه او چې داسې د 2,000 یې ځان سره یې ولیکي خو چې د لکونو کاروبار چې ځان سره 3-4 فوټوسټیټ ساتي دا نه چې روک بشي دا شی د ده په ذهن کې احتمال د روکېدو هم شته خو ذهن کې دا شی د ډېر لوی وقعت لري دقه رنګې قرآن شریف ضایع کېږي نه ونه څوک غلا کولی شي او نه روکېدی شي خدای د عزت لپاره او په دریم ځل چې نازل شوی دی د رب العالمین د ذات مبارک نه رسول الله مبارک ده او په کومه طریقه نازل دی هغه جبریل علیه السلام په خپله د دې بیان کوي رسول الله مبارک بیان کوي چې کله الله پاک د قرآن د یو صورت یا د حصې د نازلولو اراده وکړي نو اخذت السماء وفي روایت السماوات رجفة شدیدة ټول اسمانونو کې زلزلې راشي د قرآن نازلېږي صاحب څه وړه خبره نه ده ټولو کې زلزلې راشي وجړقېږي فصعق من في السماوات وفي روایت فسجد نو علما وایي چې دا اسمانونو کې څومره فرشتي دي دا ټولې د بېهوشۍ په حالت کې د پرکالۍ په حاجت کې په سجدو پرېوځي ټول اسمان وغړبېږي دلته کوم چې زلزله راشي خلک دلته خو موږ پیسې وهو او بار منډې وو پیسې وهل په شریعت کې نشته هلکه دا پیسې وړقه او دې سره ګناه راځي خدای ته وګوره ګناه دان اسان شی نه شي په دې ورځي ښځه د خاوند لاس نیسي رستو کوي په خپله ترې مخکې کېږي او خاوند د ښځې لاس نیسي دواړه یو بل سره په جګړه چې په دروازه زه ستا نه مخکې وځم او ته ما نه مخکې وځئ دغه دی بیا پته ولګي یو ته وایي زه د نه مخکې کېږم کوټه راپرې بل نه مخکې کېږي بل نه مخکې کېږي یو بل نیسي مخکې کېږي د یو بل نه بار وځي او پیسې جړقوي دا پیسې شړقول منګول په شریعت کې نشته ښه دا منع کوئ
ټیک د خپل حفاظت لپاره که سړی د کوټې نه وځي نو څه بدیت یې نشته، خو په داسې موقعو کې الله ته رجوع پکار ده، استغفار ویل پکار دی، استغفر الله، د ګناه معافي غوښتل پکار دی، ذکر پکار دی، منځ پکار دی، په دې الله خوشحالېږي، مصیبت پې ختموي. نه موږ پیسې سنډو، پیسې سنډو، خدای چې دا پیسې سنډل پکې په کوم کتاب کې دې سره ګناه راځي؟ په پیسو سنډلو که ګناه راځي دی نو زما په خیال چې څوک به بې ګناه نه وپاتې. نو به هر کیف دا زلزله چې راشي نو موږ هم هیبت، نو فرشتو هم هیبت، موږ کوټې نه منډه وو، فرشتې منډه نه وایي، په سجده پرېوځي. نو چې سجده باندې پرېوځي نو جبریل علیه السلام فرمایي وایي د ټولو نه مخکې زه سر راوچت کړم. نو د کم صورت یا د کم حصې چې الله د نازلولو اراده کوي نو هغه خپل شان لایقه سره ولولي، نو زه زده کړم، نو زه تعالی راوړم حضور پاک ته فرمایي. او هغه اواز یې څنګه د الله اورې، د الله خبرې، د الله خبرې شته ښه، څه بعضې باطل فرقې دي معتزله او جهمیه وغیره هغې یې نه مني، موږ وایو چې الله خبرې کوي، خو زمونږ په شان خبرې نه کوي چې څنګه مونږ خبرې کوو. مونږ خو په خپلو خبرو کې شونډو ته او غاښونو ته او تالو ته محتاج یو، بې د شونډو نه او بې د تالو نه او بغیر د غاښونو نه مونږ خبرې نه شو کولی. او الله په خپلو خبرو کې ژبې ته، شونډې ته، تالو ته، مرۍ ته، پوزې ته محتاجه نه دی. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. الله هغه اولولي هغه حصه د قرآن نو څنګه اوري؟ نو جبریل علیه السلام وایي زه داسې اورم که سلسلة علی صفوان، لکه په یو سپینه پاکه تیږه باندې چې سړی زنځیر راکاږي، داسې محسوسو. او عایشه بیبي څه فرمایي؟ عایشه بیبي فرمایي چې رسول الله مبارک به داسې محسوسوه که سلسلة الجرس، لکه جرس چې ټنګېږي. او چې څوک به ورسره خوا کې ناست و هغوی به داسې محسوسوه که دوی نحل، لکه د شاتو مچۍ چې بنګېږي، شاتو مچۍ چې بنګېږي. ولې د الله هغه اواز د هغې نه موږ تعبیر نه شو کولی، ګران کار دی. نو جبریل علیه السلام وایي چې الله به هغه صورت ما ته ووې او به فرمایه، نو ما به هغه یاد کړ، نو رسول الله مبارک له به یې راوړو. نو چې حضور پاک له راوړو نو څومره ټیم کې به را رسېږي؟ نو د دې ځمکې نه د لومبي اسمان ته د تیزې سورلی د 500 کالو مزل دی، ښه تیزه سورلی. اوس هغه تیزه سورلی ده، جزم کیدی شي، هغه د میزایل هم کیدی شي، هغه د رڼا هم کیدی شي، هغه الله ته پته ده چې کومه سورلی ده. د رڼا رفتار دار شي نه بیا تیز دی، د اواز نه هم تیز دی. جس چې رواني که نه نو غرار یې مونږ واورو، جز لرې لاړ شي نو مونږ ته غرار راورسي، لږ ساعت پس رارسي. او رڼا څومره زر رارسي، نور نه څونه په سکنډونو کې نور رڼا مونږ ته څونه فاصله کې رارسېږي. اوس پته نه چې دا کم رفتار دی. ور دې ځمکې نه لومبي اسمانه پورې 500 کاله مزل، بیا د لومبي نه دویم پورې 500 کاله مزل، دویم نه دریم پورې، دریم نه څلورم، څلورم نه پنځم، زه ورپسې اوومه پورې د هر اسمان او د بل منځ کې 500 کاله مزل، او بیا د اووم اسمان نه د الله عرشه پورې 500 کاله مزل. څونه مزل شو یار. لیکن جبریل علیہ السلام چې حضور پاک مبارک ته قرآن شریف راوړي نو رسول الله مبارک یې تپوس وکړ جساس په احکام القرآن کې لیکلي دي، وی څومره ساعت کې را رسېږي؟ وی قبل ان یرتد الیک طرفک، ستا سترګه لا رپېدلې نه چې زه را رسېدلی یم. دومره الله طاقت دی که یار. نور چې هلته راوخېږي ستا سترګه رپېدلې نه چې رڼا را رسېدلې، رڼا خو د هغه نور نه نور را روان دی، څومره زر را رسېږي. دا د میږي مزل خو نه دی، د ماشي مزل خو نه دی. او الله په دې قادر دی، دا طاقت خدای ورکولی شي او ورکړی دا طاقت رب العالمین. ذو قوة، الله قرآن شریف کې فرمایي فاستوى، ذو مرة فاستوى. جبریل علیہ السلام له خدای پاک ډېر مضبوط طاقت ورکړی، ډېر تیز طاقت ولا خدای ورکړی دی. روح ورته الله ویلی دی. روح یو لطیف شي وي، داسې روح نه دی لکه زموږ په وجود کې چې کوم روح دی. د روح چېرې چې د جبریل علیه السلام نه روح تعبیر کوي
د عیسی علیه السلام نه په روح تعبیر شوی دی نو دا دې کې یو څو حکمتونه دي یو څو وجې دي چې ولې ورته روح ویلې کېږي یو دا وجه ده چې روح ډېر تیز شی دی ډېر سریع شی دی ډېر تیز شی دی په دې ټول عالم کې یو روح دی هر شي کې یو روح شته په انسان کې شته په ونه کې شته په دې ټول عالم او په دې ټولو کائناتو کې یو روح شته په دې اسمان کې یو روح شته په دې ځمکه کې یو روح شته او دا چې کم روح وي په کم ځای کې دا په سکندونو کې نه سکند څه شی دی دا ډېر زر د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېږي نو جبریل علیه السلام دومره زر را رسېږي هلکه معراج واقع خو زما په خیال انیس احمد درته تېره جمعه څه لږه ډېره بیان کړې ده باقي به درته یا زویم یا دې به درته وي انشاءالله حضور پاک څونه زر دا سفر کړی ځکه نو بعضې څیز زموږ د عقل نه اوچتې زموږ عقل هغې ته نه رسي زموږ عقل ناقص دی ډېر زیات پټینی دی رسول الله مبارک چې روان شو ګوره په لاره یې څونه سفر کړی دی په لاره چې روان شوی دی په براق تللی دی ګوره ښه د امیحانې د کور نه راووته چې راووت پکې په حتویم کې منځ شوی دی په حتویم کې ولا شق صدر کړی دی اپریشن په براق سور شوی دی هغې نه تللی دی په مدینه منوره کې 2 رکعاته کړي دي په تور کې 2 رکعاته کړي دي بیت الله هم چې عیسی علیه السلام کوم ځای پیدا شوی دی هلته 2 رکعاته کړي دي د هغې نه علاوه بیا تللی بیت المقدس ته هلته ټولو پیغمبرانو ته 2 رکعاته منځ کړی دی هلته تقریرونه شوي دي آدم علیه السلام تقریر کړی دی نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام رسول الله مبارک هغه ځای نه بیا تللی ړومبي اسمان ته هلته بیا فرشتو سره سلام کلام شوی دی بیا پیغمبرانو سره ملاقات په دویم کې بیا بل پیغمبرانو سره ملاقات فرشتو سره سلام کلام مرحبا بیا دریم کې پیغمبرانو سره سلام خبرې اترې زه څلورم کې پنځم شپږم اووم انبیاو سره هر اسمان کې بعضې پیغمبرانو سره ستړي مشي هم شوي دي خبرې هم شوي دي او د دروازې د اسمان سره هم خبرې شوي دي او بیا تللی دی الله سره الله ورته منځونه ورکړي دي بیا راغلی دی موسی علیه السلام ته بیا بره تللی دی بیا زه 50 نه 50 منځونه راغلي دي بیا جنتونه لیدلي دي بیا دوزخونه لیدلي دي هلکه واپس بیا راغلی دی اوس به دا په څونه وخت کې کېږي عقل خدا وایي چې دا د مزل د میاشتو نه دا د کلونو سفر دی چې تیزم شي لیکن رسول الله صلی الله سیوطي په دغه کې لیکلي دي په خصائص کبرا کې چې حضور پاک مبارک د کمې بسترې نه پاسېدلی و چې واپس راغی بستر هغسې ګرمه او چې کم وته او زنځیر وه کړی والا زنځیر او زنځیر چې راښکته کې غلقي نو هلکه څو نظر دا زنځیر قلاریږي یو سیکنډ کې قلار شي که نه خو درونې وزنداري چې تی را ځوړل کې داسې ولقېږي زر ودرېږي رسول الله مبارک چې واپس راغی زنځیر هغسې لقېدل او درېدلې نو اوس ورسره څه کوې دا د خدای قدرت ته زموږ عقل نه رسي دا نه چې د عقل خلاف دی خو عقل نه رسېږي او زه به مثال درکړم یو میږی دی او په دا جومات کې یا ستا په کور کې ګرځي دې میږي ته ستا دا کور ټوله دنیا ښکاري که تا دې میږي ته وایي چې سعودي عرب هم پکې شته امریکا هم پکې شته لندن هم پکې شته او که دا دې میږي ته لا ووایې چې یاره سعودي ته موږ په 3 غنټې 3 نیمه غنټې کې 15 غنټې کې رسېږو به دا خپې داسې اوچتې کې او در پورې به خو خاندي ته خدای دې بې خو باسه امریکا څه ته وایي د ما ته خو دغه امریکا او دا لندن دی دا یو کور کې ټول عمر وګرځېدم نو خو ما دریاب ولیده نه مې غر ولیده نه مې ځنګل ولیده نه امریکا دا څه پاګلې او په 4-5 غنټو کې دا په زرګونو میلو مزل خدای ته وګوره مونږ خو هغه دیوال نه شروع شو هغه بل دیوال ته چې رسو میاشت پکې لګي ته څه ګاډې وړې رښتیا ووایه د دنیا دا دومره نظام او دا عجایبات به میږي ومني سوال نه پیدا کېږي دا میږي کوم ځای نه مني دا مچ مني دا ماشه مني نه مني ولې ځکه د هغې پویه د هغې مناسب کوتا ده دې ته نه رسېږي دقه رنګې زموږ پویه موږ د میږو د مشانو په شکل یو ډېره کوتا ده د خدای د کائناتو ته نه رسېږي د الله خو ډېر وسیع کائنات دی الله له چې کوم قدرت او طاقت د قسم په خدای دې ته د چا عقل نه رسېږي هسې تاسو ته یو خبره کوم کمه کارخانه چې د اتی په وجود کې ده
اقا کارخانه خدای پاک د ماشي په وجود کې مرازی کړی داسې ده که نه ده بلکې ماشي پې لږ د پاسه دی ولې اتې الوتې نه شي او ماشي الوځي اتیم خپې خوځوي ماشي هم خپې خوځوي اتیم خوراک کوي ماشي هم خوراک کوي اتیم خوراک ازموي ماشي هم خوراک ازموي اتیم خړتم لري ماشي هم لري د اتي خړتم خښېدی نه شي او د ماشي خړتم چې په سرمن کې وردن نه کړي نو څومره یې ورغیب کړي پکې ځکه نه اتي خړتم خښېدی شي نه په تیار اوبو به کېدې نو اوبه به راکاږي دی چې په سرمن کې دی خړتم نو کم ځای ته رسېږي اتیم اواز کوي او ماشي هم درته بنګار کوي ماشي ته زیات شو او اتی پر نشي والے ماشي پر وي دغه کلمې د اتیم شته او دغه کلمې او دغه معده دغه د خوراک د ازمولو ځای دا ټول په دې ماشي کې مې پاتې کې شته اتیم سر لري ماشي هم لري اتیم سترګې لري ماشي هم لري اتیم مازغه لري ماشي هم لري اتیم کلمې لري ماشي هم لري اتیم خپې لري ام لري ځاوس وایا کومه کارخانه چې د اتي په وجود کې دا غونډه کارخانه الله په جا کې بنده کړې ده وایا په ماشي کې داسې قدرت دا غونډه پکې بنده لکه ماشي له پې دوه څیزونه نور دي خړتمې سورې کول هم کوي ماشي له پې دا بل هم دی چې په وزر والوتل هم کوي داسې ذات داسې طاقت داسې قدرت قسم په خدای که د چا پیدا شي ته د الله د کائناتو ته وګوره نو حیران به شي د خپل ځان ته وګوره وفي انفسکم افلا تبصرون ځان ته وګوره ستا نظر نه دی چې تاسو سوچ نه کوئ فکر نه کوئ خورې په یو خوله باندې وځي په دوه خولې په یو خوره وځي په دوه ګنده شي یو خوځي بل ګندرې بل خوځي پاک دی خدای په وجود کې در نه پاتې کړي دا خدای الله طاقت دی صاحب دغه حضور پاک مبارک چې کله واپس راغی ړومبې والا خبیث ابو جهل په مخه ورغی نو هغه خو به ملنډې کولې ټوکې به یې کولې نن پکې څه نوې څه دي لیدلي دي که دې نه دي لیدلي یو څه نوې د سره شته وي یو وي څه نوې دي در سره وی بیګا خدای پاک بیت المقدس ته بوتلې د اسمان ذکر یې وتلی ونه کړ او ټولو پیغمبرانو ته مې 2 رکعاته مونځ کړی دی ابو جهل وی خلکو مخکې به ووایي کلکولی پې دا خبره چې دا خو د نه منلو خبره ده لږ ساعت کې څه څنګه دی او به وایي د خلکو مخکې بلکل یې وی خلک یې ورته راغونډ کړل چې راغونډ یې کړل ابوبکر صدیق له په مخه ورغی ابو جهل وی راشه هغه ملګري خو دې وایي چې زه بیت المقدس ته تللی یم لږ ساعت کې واپس راغلی مړه په قلار کې نه بیت المقدس که دې وایي چې زه اسمانونو ته تللی یم او بیا راغلی یم قسم به خدای بیا یم منم هغه چې د دروغ نه دي ویلي رښتیا ویلي ایمان ګورې دې ته وایي زما وروڼو دا ذهن کې واچوئ چې الله قرآن کې وایي پیغمبر مبارک وایي چې دا شی شته عقل به نه جنګو مونږ به وایو بلکل شته دا شی نشته عقل به نه جنګو مونږ به وایو بلکل نشته بعضې خلک پکې دا روزي که نه بعضې دا ګنده ښځې چې ورسره وتې دي یو سړي له وایي 4 ښځې دي یو سړي له 4 ښځې جیز دي نو د یو ښځې له 4 خاوندان ولې نه دي جیز خدای دې بیخو بس لنډ خبره ده د قرآن منې که نه منې بس ما ته 2 خبرې راکا کې نه منې بیا جواب در کوم کې منې بیا جواب در کوم که منې قرآن چې قرآن بلکل منم بس قرآن ویلی دي د سړي دپاره 4 ښځې جیز دي زیاتې نه او چې انصاف نشي کولی یوه ده او قرآن وایي چې ښځې له یو میړه دی د نکاح په شتوګه دویم نشته ختم که دا لومبې طلاق ورکړي عدت تېر شي بیا بل کولی شي بس خدای قرآن ویلي دی کې څه دي لنډ جواب نکاح خو ظلم دی وایي دا ښځې وایي ظلم دی او مسلمان یې که کافره بس لنډ جواب لنډ تپوس کوه نن سبا په دې سوشل میډیا بعضې دا میډیا انکران هم خطرناک دي دا ښځې راولي او دې خو ورته مولیان کینی او مفتیان کینی او دا ښځې ورته وایي دا خو نکاح نشته او ظلم دی او دا خو په شریعت کې دا ظلم او دا خو یو میراث د ښځې دا نیم ولې دی او دا هلکه خدای ته وګوره وطن د مسلمان میډیا ته مسلمان ملک اسلام ناس مسلمانان بس د دې خو ډېر لنډ او سوچه جواب دی چې دا کومه ښځه دا سوالونه کوي چې د ما په میراث کې څه کمه ده دا سوال کوي چې د خد خاوند زما د پاسه دی دا سوال کوي چې ما له یو میړه دی دا دې ښځې ته ووایي چې ته مسلمان یې که ته کافر یې بس
بس یو ټکی جواب دی که دا وایي چې زه کافر یم بیا جواب مونږ سره شته که دا وایي زه مسلمان یم نو مسلمان هغې ته وایي چې د خدای او د رسول خبره به مني دا خبرې چا کړي دي الله او د هغه رسول بس خبره خلاص الله وایي څه وایي چې یو سړی څلور ښځې کولی شي انصاف نشي کولی یو به کوي او چې داسې شته چې هغه نو بشیر جان په شان یو په سترګو نه بشیر جان نه تپوس وکړه څلور ښځې اسلام وایي هغه وایي خدای دې بې خو باسي زموږ خو پکې یو دي دا را څلور یاد دی بهر کې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله دا قرآن منې که او حدیث منې که نه زموږ دا ایمان دی ښه چې څه الله په قرآن کې ویلي دي زموږ په ټولو ایمان دی بس دې کې زموږ دویمه نشته دې باندې اعتراض چې څوک هم کوي دا اسلام نه بار دی بیا په قرآن ته اعتراض کې نو ما دا ویلي تاسو ته بیا ما غالبا ویلي م ده یو سړي څلور کې ښځې وي او بچی یې پیدا شي مور او پلار یې معلوم یې که نه چې کم سړی دی د هغه پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکا دی او څلور یې ښځې دي نو مور یې معلومه ده یوې ښځې د بلې مې پلار معلوم دی مې مور معلوم ده نمبر 1 نمبر 2 څه شو نمبر 2 میراث یې معلوم دی مور نه به مړی یا پلار نه به مړی نمبر 3 نسب یې معلوم دی دغه مور ده دغه پلار دی پلار نسب ثابت شو کفالات سے ثابت دی لیکن که چرته یوه ښځه او څلور یې مړونه دي نو مور خو یې معلومه ده چې بچی ته پیدا شي نو پلار به یې څوک وي ځکه راکړه جواب پلار یې څوک شو میراث به چا نه وړي نسب به د چا نه ثابتېږي هلته خو پلاران څلور دي هلته ښځې سره خو نزدېکت څلور وکړه بیا به ورسره څه کوې دا خو د خدای قانون د فطرت فطري قانون ته وګوره قصه به د خلاصه شي هسې نامناسبه ده چې دی درته وایي یو بوټی داسې د جومات کې دا وینا ماته لږه مناسبه نه ښکاري خو هسې اشاره به در درکړمه په کور کې چې خلک چرګان ساتي نو چرګې ډېرې وي که چرګ ډېرې تاسو هم تپوس کوم چرګې ډېرې چرګ پکې یوي چې دا داسې هم لیدلي چې چرګان لس دي او چرګه یوه ده نه چرګې لس 12 او چرګ یوې په ګډانو کې نران ډېري کې ښځې ډېري ښځې ډېرې یو ګډې په اوښانو کې یو اوښ دی او باقي ټولې اوښانې دي خدای ته وګورئ نو دا خو د خدای قانون او فطرت دی چې ښځې ډېرې دي او سړی یو دی یو چرګ په دا کور کې 50 چرګې سنبالئ خبره خلاصه نو نور مې ولې غږوئ نو خلاصه دا ده چې دا فطري قانون دی چې سړی کمی او ښځې به ډېرې نو یو سړي په سر څلور ښځې شوې او دا به راته لا پته ولګي د قیامت نه مخکې رسول الله مبارک فرمایي د قیامت نه مخکې به د یو سړي په سر 50 ښځې پیداوار د ښځو به دونه ډېرې څه به یې خویندې او څه به یې میندې وي او څه به یې لوڼه وي او څه به یې جینکۍ به زیاتې وي اوس وګورئ که نه پیداوار د سړو زیات دی که د ښځو زیات دی خورئ دا په ارامي چرګان وخورئ په ارامي چرګان هم وخورئ دا ګرمې مسالې هم خورئ او دا غټې روجې هم خورئ شنه غریانو نو بس پته به راته لګي چې سړي زیات پیدا کېږي او که جینکۍ زیاتې پیدا کېږي دا بس قانون دی د دی چې دا دومره قانون 50 ښځې وي او یو سړی وي نو ته به څو سړو سره به یو ښځه واده کوي او شریعت د ښځې دپاره چې کوم شی مقرر کړی دی و یاره موږ سره خو دا ظلم کېږي د سړي دپاره 2 حصې دی او د ښځې یو للذکر مثل حظ الانثیین دا ولې دا خو زیاتې نه دی سړي ته ډبل حصه میلاویږي زوی ته او لور ته سنګل حصه میلاویږي دا زیاتې نه دی نه دا زیاتې نه دی دا د خدای قرآن ویلی دی ته د خدای قرآن ته زیاتې ویلی شي جواب راکړه بیا خدا معنا شو چې الله نه پوهېږي قرآن خو الله نازل کړی دی بیا خدا معنا شو چې الله بې انصافي کړې ده عیاذا بالله نو الله خو بې انصافي نه کوي دا خو د خدای قرآن ویلی دی یار که مسلمان یې د خدای قرآن ومانه بس خبرې کې دویمه مه کوه ظالمه سوشل میډیا والا تم د اعلان کوم چې د خدای خاطر وکړه دې کې باسونه مه کوئ د خدای قرآن حکم دی ایت دی پکې که غیر مسلمي نو بیا ورته یو ټکی ویم بیا خو زما عقل وایي د ښځې ټوله ذمهداري په چا ده وایه په سړي چې پلار کره ده نو څوک که د ډوډۍ او د جامې او د کالو د هر څه ذموار یې څوک دی پلار دی یا ورور دی چې پلار کوي او چې کله واده شوه بیا ذمواري د چا په سر ده د خاوند په سر ټوله ذمهداري د خاوند په سر ده ډوډۍ وله خاوند
جامه خاون، پیزار خاون، دارو خاون، ډاکټر خاون، پلار کرزي موټر ولا خاون راولي، غم خادي کوي، هغې کې ټول انتظام ورته خاون کوي، کور ورته خاون جوړ کړی دی، قالین ورته خاون راوړی دی، بستره ولا خاون، مالوج خاون، برستن خاون، تبۍ وشوه د خاون. دا په کور کې ناست تر مزې کوي، بالښت یې ډډه والې ده، نور څه کوي؟ نو چې هر څه بوج دی په واده نه مخکې په پلار او پرور دی، او د واده نه پس د ټول بوج په چا دی؟ په خاوند دی، او که خاوند دی نه په زوی دی. او مهر هم درته میلاو شو د خاوند د طرف نه، خاوند له مهر هم درکړ، او د پلار د کور نه هم در سره 2 ټرکه سامان در جهیز هم درته میلاو شو، او کالي دې هم په غاړه کې شلنګېږي را شلنګېږي. نو تاله د میراث د حصې څه ضرورت دی چې ته لا وایې ماله د سړي برابر حصه راکړه؟ ته پیسه کوې د سړي برابر پیسه باندې، تا ته د خاوند نه حصه میلاو شوه یوه، تا ته د پلار نه حصه میلاویږي، تا ته د رور نه میلاویږي، تا ته د زوی نه میلاویږي حصه. نو ته نور څه غواړې؟ ذمه داري نشته. خاوند نه که ډبل وکوي، هغه خپله خرچه هم کوي، پته هم کوي، هغه د بچو هم خرچه هم کوي. خاوند په تا د بچو ذمه داري نشته په شریعت کې، که شریعت باندې ټوله ذمه داري د بچو د نوسو، ټوله د بچو د لوڼو د په سړي باندې. نو هغه له زیاته پیسه چې څوک ذمه داري وي، هغه له زیاته پیسه نه راپکا. او کور یې تاله جوړ کړی دی که په کور کې ښه مزېدار اوسېږې، ته خاوند نه کور جوړی که تاله جوړ کړی، تا وله کالي اخیستلې که تاله اخلي، نو ټوله ذمه داري په سړي د نو حصه به ډبل دي. دا شریعت نه، دا خدای او دا رسول. هلکه ته خدای پاک زما ورونو یو خبره ذهن کې واچوئ، ګوره یو خبره، الله به سره په ګناهونو کې ګزاره وکړي چې توبه او توبه سي، او که د خدای احکاماتو پسې او د پیغمبر سنتو پسې او قرآن پورې د خنده وکړه، نو تباه او برباد به ګرځوي، غرق به ګرځي. الله ځان سره سمې نه مني، د الله د حکم لاندې به ګرځي، سر به نوچتې، د خدای د حکم مقابله به نه کوي، د قرآن مقابله به نه کوي، تباه او برباد به ګرځي. نو دا پکې دا ښځې سره دي قسم قسم نخرې، کله وایي دا نکاح پکې څه ته وایي، کله وایي دا یو، کله بله پکې بله نخره به پکې راوباسي، او پکې دا نخره راوباسي چې په کور کې په موږ باندې سړي ظلمونه کوي. نه کوي، شریعت خو وایي ظلم به نه کوي ښځې سره. الرجال قوامون علی النساء، سړی حاکم ګرځولی په ښځو باندې، شریعت قرآن ګرځولی دی. قرآن منې او که قرآن نه منې، ته ستا څه بلې؟ بهر کې زما ورونو د خبرې خلاصه زما څه ده چې موږ به څه چل کوو؟ وایه چې الله او رسول څه وایي، قرآن او سنت، بس هغې کې به دویمه نه کوو، موږ ټول منو. ښه، هغې کې به دویمه نه کوو. نو حضرت ابوبکر صدیق ورته څه وایي؟ ابو جهل ته وایي دا خو لا بیت المقدس دی، که هغه وایي چې زه اسمان ته م ختلی ما، دا منم. نو خبره ښکاره شک په پکې نه کې. نو جبریل علیه السلام چې دا قرآن راوړي د رسول الله پاک نه، نو څومره ساعت کې را رسېږي؟ د سترګې د رب نمزر بس. نو بیا چې حضور پاک ته تپوس وکړو ته چې دا قرآن راوړې، نو ته یوازې راوړې که ملګري سره یې؟ وایي ما سره 80,000 فرشتې ملګري وي، او هغې 80 کې هر یو سره 80,000 ملګري وي. په دومره لوی جلوس د فرشتو کې خو جبریل علیه السلام قرآن راوړي حضور پاک مبارک. اوس هم د قرآن عظمت ولیده که نه؟ او بیا چې حضور پاک مبارک ته قرآن اورئ، واه واه، د پیغمبر مبارک څه کیفیت دی؟ د پیغمبر مبارک کیفیت دا دی چې عایشه صدیقه فرمایي لقد رأیته فی اليوم الشدید البرد ينزل علیه الوحی فی اليوم الشدید البرد فیفصم عنه. وی سخته یخنۍ کې مې حضور پاک لیدی دی، لکه جنوري او دسمبر په سخته یخنۍ کې چې کله وحی نازله شوې ده او وحی ته بیا تلې ده، نو ان جبینه لا یتفسد عرقا، وی د تندي مبارکو نه به د خولو داسې قطار لاندې روان. دا د قرآن زور. او زید ابن ثابت رضی الله عنه د قرآن شریف کاتب دی د وحی، هغه وی یو ځل د حضور پاک دارون مبارک زما درون د پاسه پروتو او وحی نازله شوه، وی کادت فخذی ان تردوا، وی قریب و چې زما دارون دی ټوکړې کړې وې، مات کړې وې. او په کوم سارو چې به حضور پاک سورو، ابه ټینګېدی نه شو، ابه کېناست، یو قصوه اوښه چې ونه هغه به نه کېناسته، باقي به کېناسته. او د رسول الله مبارک سترګې مبارکې به راوپړسېدې، رګونه به یې سره شو، مخ به یې تک سور شو، او غټې غټې ساګانې به اغېشتې. دا قرآن
دا په دومره عجیبه انداز د دواړو جهادو مبارک سردار ته نازل شوی دی. لومبی چې به کله نازلېده هغې به ورسره شونډې مبارکې لقولې چې ير مې نه شي. الله آیت نازل کړه لا تحرک به لسانک لتعجل به، تلوار مه کوه شونډې مبارکې مړه کوه. ان علینا جمعه و قرآنه، دا قرآن به ستاسې نه کې زه جمع کوم، ستا په ژبه به امت ته زه لولم. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. جبريل درته لولي نو ته ورته خاموش شه دې قرآن ته، او بیا به قوم امت ته بیانول او د هغې په معنا پویول. الله وایي دا زما ذمهداري ده. نو چې جبریل علیه السلام به قرآن اورو د رسول الله مبارک به سر مبارک ښکته کړ. نو چې جبریل به قرآن ختم کړ نو سر به اوچت کړ ورته به یاد قرآن شریف. بیا صحابو ته به وی هغې به یادو قرآن شریف. تقریبا اکثر صحابه د قرآن شریف حافظانو پوره، او صحابو به ځان سره لیکه هم دا قرآن شریف. او رسول الله مبارک ته به حضرت جبریل علیه السلام راته او په هر رمضان کې به ورسره دور کاو، او په اخیری رمضان چې حضور پاک وفات کېږي 2 ځله یې دور کړی. دا د قرآن عزت ورته یاد دی حضور پاک ته، خو بیا ورسره دور کوي. او په کومه شپه کې چې الله قرآن نازل کړی دی انا انزلناه فی لیلة القدر، نوم ولا خدای د قدر او د عظمت شپه نوم ایښودی دی. او د هغه شپې څونه برکت دی، په هغه شپه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده. او په هغه شپه کې جبریل علیه السلام او فرشتې راکوزېږي. دا کومه شپه چې په کومه شپه کې الله قرآن شریف د لوح محفوظ نه بیت العزت ته نازل کړی دی. د قرآن دومره لوی عظمت او برکت. بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې دا قرآن را جمع شو. یا ټولو ته لیکلي پروتو، دا نه ځان نه لیکلی شوی، دا هغه لیکلو نه یې راغونډ که ویې لیکه. او بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې په لغت قریشي 7 قرآن شریفونه ولیکلی شو. یا ویې ولېږه کوفې ته، یو بصرې ته، یو مکه کې، یو مدینه کې، یو بحرین ته، یو یمن ته، او یو شام ته. د 7 قرآن شریفونه. اوس هم یو قرآن شریف د حضرت عثمان رضی الله عنه هغه قرآن شریف چې د هغه د لاس لیکلی شوی دی ما په ازبکستان کې په تاشقند کې ولیده. ازبکستان تاشقند کې پروت دی چې هغه کوم ولیکلی شوی دی. بیا وروستو خلکو تاشقند ته نور به هم چېرته پراته دي. لیکن زما وروڼو مونږ ته دومره عظیم قرآن خدای نازل کو چې زمونږ دپاره د هدایت لویه ذریعه ده. خو ګورې زما وروڼو خفه کېږئ، مونږ قرآن حق ادا نه کړ. د قرآن یو حق د هغې تلاوت دی. تلاوت نن څومره چې دا کشران هلکان دي مه خفه کېږئ، ټول په فیسبوک او په موبایل کې اخته دي او د قرآن تلاوت نشته. ما سره به تاسو نن ټول به عهد کوئ انشاءالله العزیز چې دروازې به لږ تلاوت خامخا کوئ، لږ کوئ، سپاره نیمه کوئ، نیمه نی ربعه کوئ، یو رکوع کوئ، خو دروازې به لږ تلاوت کوئ انشاءالله. ښه کوئ به که نه انشاءالله. او چې چاته قرآن یاد نه دی نو په ناظره اوس هم قرآن زده کولی شي. کښېنئ خو استاد جي سره او قرآن شریف پې په ناظره شروع کړه. قسم دی بوډاګانو کسانو په بوډاوالي کې شروع کړی دی، خدای پاک ورته قرآن زده کړی دی. او چینینو قول دا ګوره ظفر لاله ته وګوره په بوډاوالي کې قرآن شریف زده کړو که خیر انشاءالله، او خیرات ته نه دی کړی. ها وبې کې کړی. نو دا د خدای پاک په د فضل دی، په د خدای کرم دی. نو زده کې اوس نه شروع چینی سوره اخلاص قل هو سورت خو ټولو ته یاد دی که نه؟ دا وایه که نه. سورت فاتحه الحمد شریف خو ټولو ته یاد دی که نه؟ دا وایه که نه؟ دا قرآن شو. او حفظ وکړئ د قرآن شریف. حفظ هم خپلو بچو باندې وکړئ حفظ. ښه دا واړه چې دا حافظ دا ګوره چې حفظ وکړي د قرآن دې سره دماغ هم مضبوطېږي. دی به بیا لګي تلاوت به کوي، حفظ وکړي بچي، او علم وکړي د قرآن شریف. ترجمې د قرآن شریف درسونو ته کښېنئ او درسونه زده کړئ د قرآن شریف. نو ټول به انشاءالله العزیز د قرآن څه ناڅه تلاوت کوو. ښه ګوره چې څوک د قرآن شریف تلاوت کوي نو داسې شوله که چې د سره خدای پاک خبرې کوي.
قرآن خو د الله کلام دی لکه چې رب العالمین لګیا دی د سره د ده په ژبه د سره لکه لفظ ویم لکه چې د ده په ژبه د سره رب العالمین خبرې کوي انشاءالله. او په کم کور کې چې د قرآن شریف تلاوت کېږي دغه کور نه شیطان نه ټینګېږي تختی. او په کم کور کې چې سورې بقرې تلاوت بیا بالخصوص کېږي نو شیطان نه ټینګېږي تختی. او سار سورې یاسین شریف لولې ټول حاجتونه به هم خدای پوره کوي. او ماښام ماسخوتن سورت واقعه وایې خدای به هم د فقر نه ساتي انشاءالله. او سورت فاتحه الحمد شریف ځان له مستقل وظیفه کې مستقل د ډېرو مرضونو بیمارونو به خدای پاک خلاص ساتي انشاءالله العزیز. او اخیری څلور قل چې پکې راځي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا لازما ماسخوتن جسم له دا وایې په ځان چوف کوي. تاسو ته شیطان او پیریان او کوډو جادوګرو نه به هم خدای په امن و امان کې ساتي انشاءالله. هېڅ دغه باندې نو دا د قرآن شریف متعلق یو څو خبرې مې درته عرض کړې او تلاوت به کوو ښه کوو به که نه انشاءالله العزیز. څوک هم چې زما دا بیان اوري او لرې لرې ځای پورې اوري نو هغې ټولو ته هم دا زما در اپیل دی چې تاسو د قرآن شریف تلاوت کوئ لږ کوئ خامخا کوئ. کم کور کې چې قرآن لوستلی کېږي په هغه کور به د خدای عذاب نه راځي په هغې به د خدای د طرف نه قهر او عذاب به نه راځي. او دا دویمه خبره د سنتو د حضور پاک متعلق انشاءالله کوم موقع وه په دې به بیا خبرې وکړم. دعا وکړئ رب العالمین زموږ ژبې د په خپل کتاب په قرآن باندې ګویا کړي. الله موږ له د قرآن شریف د تلاوت توفیق راکړي. خدای بچین وسان وسیم حافظان جوړ کړي. یا الله چې څوک بیماران دي ولا روغ صحتونه ورکړي. خدای چې څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. چاته روزي کې کموالی د فراخ روزي ولا خدای ورکړي. او زموږ د جومات تم دعا وکړي د مدرسې ته دا چتې پاتې دی چې خدای پاک د دې دپاره اسباب برابر کړي او دا چت په خیر و عافیت د دې روژې نه مخکې یا په دې روژه کې الله توفیق راکړي چې دا مونږ واچو. یا الله چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې ډېر دوستان بیماران دي او څوک په کورونو کې بیماران دي ما ته ډېرو ملګرو ووې د مرضونو دپاره او زمونږ په کور کې خاندان کې هم څه بیماری د دعا وکړئ چې الله ټول له روغ صحتونه ورکړي الله وله شفا ورکړي. او چې چاته څه پریشانۍ دي خدای پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي. چې کوم مردگان دي دعا وکړئ چې خدای پاکي وبخي. دا د ما په خیال زه خو لږ نوم په دې ملکانو کندي کې غالبا د غیور حاجي صاحب د ترور وفات شوی وه او د فیاض خان دې هم څوک وفات شوي دغه د میاګانو رښتیا ده ریاض حاجي صاحب مور وفات شوې وه او څوک معروف خیل فرمان وفات شو معروف د چا انور دی مور معروف خیلو کې وفات شوې وه. چې څومره مردگان وفات دي خدای د ټولو مغفرت نصیب کړي او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. وارثانو له صبر ورکړي او په دې خټ کې فرمان مړو هغه ته هم دعا کوي چې خدای پاکي وبخي. او عصمت علي خان هم وفات شو الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي وارثانو الله صبر ورکړي. او چې څومره بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي او چې چاته څه تکلیف پریشانی د خدایا او له په خوشحالو باندې بدله کړي. او زموږ د جمع لم د لیر لرې ځای نه ملګري راځي الله په یو یو قدم ملاجرونه ورکړي. کم بار مسافر چې زموږ بیانونه اوري خدای د دنیا او د آخر خیر او برکات خوشحالۍ نصیب کړي. زموږ باید دوستان دي ځینې نومونه هم نشم اخیستی خو هغه زموږ ډېر نږدې دوستان دي دعا وکړئ چې خدای پاک والا خیر او برکت عافیت ورکړي